اوبو له پوکیا ورکول دا سری مکروه دي که پرې اوبو کې تاله راسې خزلې راشي نو هغه خزلې ته داسې وبهیوه داسې جام دی وغیره یا ګیلاس دی په هغې کې خزله نو داسې لږ غونته کې ترې وبهیوه نو هغه خزلې چې کله وبهیدې نو بقیه وڅکه که اوس داسې شیز دی چې هغه قیمتي دی لکه پی دی اوس دا پی خو ته ځمکې ته نشي اړولی او په دې کې خزلې نو پوکې اړو مه ورکوه بس چمچ وغیره راواله سیشې راواله په هغې باندې ترې خزله لر کړی چې چمچ باندې سړی تیسې راولي او ښکته یې وغورځوي او نور څه کي وڅکي خو پوکې به نه ورکې صحیح شوه که دا سیز ګرم وي نو بیا د سړېدو پورې لږ انتظار وکړه خو پوکې مه ورکوه تاسو پوه شئ او طالب چې پوکې نه ورکې نو هغه خو اړول او بیا چمچ راغستل او دا خو ډېر غټ کار نه دی یو سړي چېرته ولي ښځې ته چې دا لور زموږ پیغله شوې ده او دا په دې مدرسه کې چې طالب ګورو هغه له به ورکړو د خدای د لارې نه به خبري نه ښځې ورته وي د ښځې وي نه خاوند ورته وي چې دا ډېر لټ یې ګورې ناراض ته ډېر زیات نو هغې ورته وي دا خو زه نه منم طالبان خو چټه کي نه خاوند ورته یې لږ صبر وکړه نو داسې یو جام یې راغستی نو په هغه ول د شملو نه ډک کړه له پاسې په داسې یو خزله ور اچولې ده طالبانو ته وایي دا مې ډک جام راوړ ټولې په نمبر اوس کې ګرمي ده او چې یو داسې سکي که نو خولې لا خزله شي نو پوکې ورکړي اوس هلکه خو رواله ښکته یې غورځوه چې د بل خولې لاره شي نو هغه پوکې ورکړي نو هغه جام د یخه پورې ختم شو هغه سړی پکې لاندې یخ ته پرېوته هغې سیکوی ده دی واپس مې له پکې راوړ راستي طالب هغه د پوکي نه کار نه کېږي نو هغه خو لویه کشې وهل دي که نه راغستل او بیا ښکته غورځول او پې سړی زری زری کېږي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ روایت تیرے فرمایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام منع فرمایلی دا اوبو له په پوکي ورکولو کې فقال رجل یو سړی وی القضاة اراها في الاناء رسول الله که زه خزلې پرې لوښي کینم نو پوکې به نه ورکوم د هغې سره به څه کوم فقال احرقها رسول الله مبارک وفرمیل هغه څه که واړوه اوبه واړوه که داسې یو خسڼی نیمي که نه نو خیر دی لږې داسې واړوه نو لږې اوبه به دې توشي خسڼی به تې توشي که داسې چې مکمل خسري خیر دی بیا ټولې اوبه واړوه که داسې چې ډېر ګرم وي لږ صبر ورته وکړه احرقها قال نو دې سړي وي انی لا اروا من نفس واحد یا رسول الله زه په یو سا باندې نه مړېږم یعنی په یو سا که راسې اوبو څکم په هغې نه مړېږم سا غستل پکې هم راځي نو دا سا پرې اوبو کې اخلم که نه الم قال نبي علیه الصلاة والسلام وفرمیل فابني القدح اذن عن فیکه دغې وخت کې چې کوم دی نو دا لوښی د خولې نه لر کوه یعنی لوښی د خولې نه سیټ ټکه لکه شاته باب کې تاسو ویلي دي او بیا سا واخله د لوښي نه بار سا واله بل سا پسې واله بل سا پسې واله درېو ساونو کې تاسو ویلي ولته که نه او خو لوښي کې بدن نه سا هم نه اخلي او لوښي له بدن نه پوکي هم نه ورکې دا بل روایت ته وعن ابن عباس رضی الله عنهما د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما روایت ته ان النبي صلی الله علیه وسلم نهى ان يتنفس في الاناء او ينفخ فيه رسول الله مبارک منع فرمایلی دا چې ان يتنفس في الاناء چې په لوښي کې سا واغستی شي او ينفخ فيه یا پر لوښي کې پوکې وولی شي پوکې به هم نه ورکې ځکه چې پوکې ته ورکړې ستا له خولې نه به جراثیم لاړ شي اوبه دې خرابې کړې د خولې نه به چې نه لاړې شي بل انسان چې د هغې نه به کرکه کوي نو نه به لوښي له پوکې ورکې او نه به چې نو دا سا پرې کې دننه هلي محترمو اوریدونکو زموږ د چینل سبسکرایب کړئ او د غنټۍ د نشانو سره هم دباو کړئ چې زموږ د نوي بیانونو اطلاع تاسو ته درکړي